बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नन ما تاسو ته سٹار پیزا ریسیپی راوړې ده د دې لپاره بو مونږ ټولو کې پهلا جوړو کوفته د کوفتو ریسیپی لپاره ما اخیستی نیم کیلو چکن کیما یو وړوکی چمچ لسن پاوډر مالګه حسب ضرورت تاسو خپل ضرورت مطابق هم اچولی شئ او دینه بعد ما استعمال کړی ده د پیکټ ولې چکن ټکا مساله تاسو خپل مرزي سره کومه مساله هم استعمالولی شئ او اخیره کې ما اخیستی ده د بریډ چورا یعنی کور کې جوړ شوی بریډ کرمز دا بریډ کرمز به مو ته د کوفتو شیپ جوړونو کې پکاريږي بیا بل طرف ته ما اخیستی دي د پیزا ټاپینګز د کې ما استعمال کړی دي دوه رنگ ولې شملا مرچ سور او شین بلیک اولیوز یعنی تور زیتون کور کې جوړ شوی پیزا ساس د دې ریسیپی په ما چینل موجوده ده تاسو التنه لیدل شئ او موزریلا چیز د ضرورت مطابق تاسو ټاپینګز خپل مرزي سره اچولی شئ دی ټاپینګز کې مو چې شي چرګه یا غوښه ځکه نه ده شامله کړي چې د پیزا سایډ کې کوفتې لګي او مغه د دې ولې مین انګریډینټ وي اوس به مونږ تیار کو د کوفتو ولې میرینیشن ټولو کې پهلا ما دلته کې واخیسته هغه کیما بیا ما دې کې مالګه لسن پاوډر او هغه ټکا مساله می شامل کړه تاسو دې کې سیخ کباب مساله کیما مساله یا خپل مرزي سره د کور ولې مساله هم اډ کولای شئ د کوفتې جوړون بالکل تاسو خپل ټیسټ مطابق دي ما دلته کې چکن کیما استعمال کړی دی تاسو دې په ځای کې د غوښې کیما استعمال هم کولای شئ دې کې به مونږ ټولې وچې مسالې اچو یعنی کې د پاوډرو مسالې د لمدې مسالې یا اوبو ولې شیونه بو دې کې نه اچو لکه پیاز اوګه ادرک ځکه چې هغه اوبو پریدي او بیا دینه کوفتې جوړیدل مشکل شي دې کې ما بریډ کرمز استعمال هم ځکه کړی دی چې دې سره کوفتې مضبوطی سره شیپ ونیسي دینه ما ولې تقریبا 12 کوفتې جوړې شوې دا اوس تاسو مرزي ده چې تاسو د کوفتې فرای کوئ یا بیک کوئ ما دلته کې د غوړو کم استعمال کولو د وجې نه دا مې اوون کې بیک کړې اوون کې بیک کول هم ډیره اسانه طریقه ده داسې یو اوون لوښي کې لاندې آیل ولګوئ او دا لږ فاصلې باندې کېږدئ او په 20 منټو ته 200 ډیګري سنټیګریډ باندې بیک کړئ اوس دلته کې زه جوړوم د پیزا ډو دې ډو ریسیپی ما بیله یوې ویډیو کې درکړې ده د هغې ویډیو لینک به زه لاندې ډسکرپشن باکس کې واچوم او تاسو التنه د دې ډو ریسیپی لیدلی شئ دا همدا یوه ریسیپی ده چې زه هر څنګه پیزا ته استعمالولی شم تاسو هم یو ځل زده کړئ بیا دا هر رنګه پیزا ته تاسو استعمالولی شئ اوس دلته کې ټولو کې ضروری حصہ ده دې کې زه تاسو ته د پیزا ولې سٹار شیپ جوړول ښیم اول ما داسې یو پین مې واخیستو او هغه ولې سټ سایډ وزه استعمالوم دې باندې ما دا پارچمنټ پیپر یا تاسو بټر پیپر هم لګولی شئ که تاسو سره بټر پیپر کور کې نه وي موجود تاسو په ساده سپین کاغذ باندې غوړي ولګوئ او د هغې استعمال هم کولی شئ تاسو هم کوشش وکئ چې تاسو سره همداسې یو لوښی وي یا بیا پتیلې ولې په سټ سایډ هم تاسو استعمالولی شئ اوس دلته کې ما دا روټۍ آرام سره په دې لوښي باندې کېښودله او دا لږ شانتې بار طرف ته مې راوبسته یعنی لوښي نه لغونتې ستره دی اوس راځي د ټولو کې ضروري پارت یعنی کې پیزا سٹار جوړولو کې دلته کې به مونږ په کوشش کوو چې دا پیزا روټۍ تقریبا د لوښي نه یو انچ بهر طرف وي بیا به مونږ یوه چوړګۍ واخلو او داسې کټ به ولګو یو طرف ته او هغه بالکل بدل سایډ ته یعنی اپوزیټ سایډ ته بل طرف ته او لږ شانتې به ګوتې سره کلاو کو چې د بعد کې کولولو کې اساني وي بیا به بل طرف ته هم مو همداسې یو کټ ولګو او هغه بالکل بدل سایډ ته به مونږ بل کټ ولګو یعنی 4 کونې باندې به مو کټ ولګو کراس نشان شانتې اوس دینه بعد بو
مونږ کوشش کوو چې د یو کټ نه بل کټ منځ کې 2 کټس ولګو، یعنی کې مونږ د پیزا تقریبا 12 حصې کو، 12 طرزې یا 12 پیسونه تې کو. د رو کټس لګون نه بعد بو مونږ حساب وکړو چې ټول کټس یا ټول پیسونه په برابر حصے کې لګي دی وي. دلته کې وګورئ تاسو ته به اوس اندازه شي چې یعنی دا ما داسې کټ کړه چې څنګه به مونږ پیزا پیسونه کټ کوو. اوس ما راواخیستې هغه کوفتې او کوفتې به مونږ داسې هر یو کټ منځ کې وو داسې کېږدو. داسې رو به مونږ ټولې کوفتې برابري سره کېږدو او لږ لږ فاصلې باندې به کېږدو. اوس دا کوفتې کېخلانو نه بعد مونږ به داسې د یو پیڅې ولې دواړه سایډز به راواخلو او داسې به د کوفتې سایډز نه تاو کو چې یعنی کوفته کمپلیټلی پورا طور باندې د کې کور شي او لږ شانتې مخکې نه ښکاري. دا وګورئ ما یو سایډ راواخیستو او داسې بل سایډ مې ورسره ملاو کړو مخکې طرف ته. د دې مثال به داسې واخلو چې لکه مونږ یو ماشوم ته په سر باندې لمبېدلو نه بعد تولیه یا کمبله واچو چې هغه یخني نه بچ وي او غوږونه هم یې پټ وي. دلته کې د کوفتې څه پیس به غټ وي او څه به وړوکی وي. تاسو د سایز مطابق اغزي هم تبدیل کول شئ، خو کوشش وکړئ چې تاسو د دوړې پیڅې بالکل مضبوطی سره بندې وي، کني دا به بیکینګ ټایم کې کولاوي شي او د پیزا ټول شیپ به خراب شي. دلته کې زه هم ورسره ګوتې سره پریس کوم یعنی دباو کوم چې د ټولې پیڅې خپله کې جوختې ښخې وي. دا وګورئ د ښایسته سټار شانتې شیپې جوړ شو. اوس به مونږ دې کې منځ کې پیزا ساس لګو او د ساس لپاره به مونږ پهله دې کې د فورک مدد سره لږ شانتې خوڅې وکړو. تاسو د خوڅې چړګۍ مدد سره هم کولی شئ. اوس ما دې کې واچولو د کور کې جوړ شوی پیزا ساس. د دې ساس ریسیپي هم ما چینل کې شته دی. زه به دې ساس ریسیپي والا لینک هم لاندې ډسکرپشن کې اډ کوم چې تاسو ډایرکټ هلته نه لیدلی شئ. اوس دې کې د ساس نه بعد ما واچولو لږ شانتې موزریلا او دې باندې به اوس زه سبزي اچوم. دلته کې ما اچولی دي 2 رنګ والی شمله مرچ، سور او شین. بیا هغې نه بعد به زه په پاسه واچوم موزریلا او هغې نه بعد د ټولو کې اخیره کې ما پې اچولی دي بلیک آلیوز یعنی تور زیتون. تاسو ورباندې خپلې مرضي سره بل څه هم اچولی شئ. د دې پیزا مینز کې مو څه هم غوښه نه ده شامله کړې، نه مې چکن نه کیما اچولی دی ځکه چې دې سایډ کې کوم دی یعنی چکن کیما د هغه دې ټیسټ لپاره کافي دی. دلته کې ما د اوون کې تقریبا 25 سے 30 منټو ته په 200 ډیګري سینټیګریډ باندې بیک کړه. تقریبا 30 منټو نه بعد د پیزا مکمل طور باندې بیک شوه او دلته کې پارچمنټ پیپر مدد سره یعنی کاغذ مدد سره ما د آرام سره پین نه لاندې سطح باندې خویا کړه. د کاغذ مدد سره د پیزا به ډیر اساني سره لوښي نه راکوزه شي. دا پیزا لاندې نه هم ښه ښایسته بیک شوې وه. تقریبا 15 منټو یخول نه بعد ما دې ولې کټینګ سٹارټ کړو. دا एकदम سے فورن ګرم به ځکه نه کټ کوو ځکه چې دې ولې دا شیپ کولویدل شي او د کوفتې هم خرابیدل شي. دا ما دلته کې د غټې چړګۍ مدد سره کټ کړو ځکه چې دا پیزا کټر مدد سره نشي کټ کیدل. او دلته کې تاسو دې ولې سلایسز د یو کوفتې مطابق یا 2 کوفتې مطابق هم جوړولی شئ چې څنګه تاسو خوښوي.
همداسې نور بیکینګ ټپس او ټریکس دپاره او ښایستې او اسانې ریسیپیز دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو له هم شیر کړئ. امید لرم تاسو به دا ریسیپي خوښه شوې وي. ډېره مهرباني او الله پامان.